او تقریرونه لاره نه راځي. دا الله فضل دی. عبدالحلیم مولانا شیخ القرآن سره د ښه وکړي چې موږ دې ځای ته راوستو، ځکه چې اخره زندګي ده. مخکې خو راغلي یو، خو زندګي اخرت. نو زموږ په وخت کې مارتون مولوي صاحب مشهور و، دیوبند عالم. هغه وخت کې منطق ډېر مشهور و. موږ منطق هغه نه ویلی و. د شیخ القرآن محمد طاهر رحمه الله د هغه استاد هم هغه و، خان بهادر. مارتون مولوي صاحب سره مشهور و. نو هغه وخت کې دا نوم مشهور و، جامع المعقول والمنقول. ملا به چې پورته شو هغه ته به جامع المعقول والمنقول وي. جامع المعقول معنا دا دی چې عقلي خبرو جمع کوونکی. هغه به وي قاضي او حمدالله دې کتابونو ته. جامع المنقول د نقلي کتابونو جمع کوونکی. هغه ارسطو، ابو علي سینا، شیعه څوک د هغوی کتابونو هغې کې مشهور و. نو هغې سره مشهور و. نو د الله پاک عظیم شان فضل، د الله پاک عظیم شان رحم، د الله پاک یو رڼا وطن ته راغله، دیوبند علمو نه راغله په واسطې په ذریعې د حسین علي رحمه الله سره. زموږ لیدلی و، هسې قصې کوم بیا تقریر نشته. زموږ لیدلی سړی و 15 پاسه 200 کاله د هغه عمر و. د هغه عمر و. هغه ما ته ځانه دا قصه وکړه چې شیخ القرآن حسین علي صاحب موږ دیوبند ته تلو. هلته چېرته پنجاب دی، وی د پهلوانانو مقابله وه. نو شیخ القرآن وی استاد حسین علي صاحب وی چې زه مقابله کوم. هلته انعام یې هم ایښی و 15,000 روپۍ. نو دې لاهوري وی، لاهوري سره مشهور د 15 له پاسه 200 کاله عمر و. دا زوړ بوډا موږ ځانه لیدلی، ما ته قصه کوله. نو ما ورته وی چې پهلوانان دی او تاسو وړوکي ماشوم غني حسین علي صاحب، تاسو به څه مقابله وکړئ؟ وی الله به امداد کوي. چې ورسېدو هغه اعلان یې کړه، 15,000 روپۍ انعام یې ورکړه. هغه موږ لاړو. هغه وخت کې محمد یعقوب محتمم و، د دیوبند علما وخت محمد یعقوب محتمم. نو هغه 15,000 روپۍ حسین علي رحمه الله هغه ته یې ورکړې. زه هېر شوی وم چې بنا د دارالقرآن وه که دارالحدیث و هغه کې یې ورکړې. نو بنیاد د دیوبند چا ایښی حسین علي رحمه الله. هغه رڼا د الله په فضل خوره شوه نږدې استادانو سره. پیڼی شیخ القرآن غلام الله، دلته شیخ القرآن محمد طاهر رحمه الله. پیڼی شیخ به قصه کوله چې سیند کې موږ هغه به قرآن وینا کوله. نو ما ته وی دغه پیڼی شیخ وی چې ته ډوډۍ پخوه، زه ډکې ټولوم. خلکو په دې تکلیف راوستی دی، په دې تکلیف باندې قرآن راغلی. نو غلام خان شیخ وی چې ما وړو کې لاس ګډ کړ، لاسونه مې ونښتله. نو حسین علي صاحب راغی، وی دا خانانو شی نه دی، ته ډکې ټول کړه، زه به ډوډۍ پخه کړم. ډوډۍ خپل پخولې ګرځېدله. نو پیڼی شیخ دغه تکلیف. پیڼی شیخ موږ ځانه لیدلی او چړې سره ویشتی و. دا پرهر موږ ځانه لیدلی و، وینې یې بوتلې وې. پنجپیر شیخ وینې بوتلې وې. کوهاټه واقعه ته معلومه ده، د هغه تقاریر تامو ته معلوم دي. هغه حسین علي صاحب نه موږ ترجمه کوله. او د حسین علي صاحب دا طریقه و، غټ پټکې به یې تړلې او سترګې کته به یې کتلې. خوب راغی شیخ ته درس کې به دا قصه کوله. خوب راغی، ملګري لاړل، وی زه یوازې کېناستم. ویښ شو، وی ملګري څه شو؟ ما یې راځي. خوب مې ولیده چې محشر قایم شوی دی. حسین علي صاحب محشر قایم دی، وی زه راپېدم. نو ما ته چې ولې راپېږې؟ سورت انعام دې نه دی ویستی؟ دې باندې چې علم عمل وکړي هغه د محشر نه نه ویرېږي. شیخ ما ته دا قصه وکړه. نو حقیقت دا دی چې شیخ به هم وي چې سورت انعام چې څوک زده کړي هغه کې بیا شرک مسله نه راځي. نو هغې نه مخکې جامع المعقول والمنقول، معنا د غوږونو علم، د سترګو علم، دا مشهور و. شیوخ راغله، شیخ القرآن معنا ماهر القرآن. ماهر دا صفت د زړه دی،
معنا د زړه مهارت والا خلق خدای پاک هغه ډېر کړ. دا د چا د وجې نه؟ د شیوخو د وجې نه. شیوخو د وجې نه، قسم قسم تکالیفو د وجې نه، قسم قسم دغه پشمیر شیخ به قصه کوله په دغه کې یو ځای کې ما تقریر کو، بیا وروسته هغه عالم ما ته هم قصه وکړه چې بوتله ما وه، ګټې شروع شوې، پولیس راغلو، بس که ما یې هله بس کوم چې ژبه مې وینې شي یا قرآن باندې وینه ولګي، نور سر مې وینې شي، وینو باندې راوړل، وینو باندې. یووالي شیخ سره زه تللی وم، د هغوی محبت وه، زه یې په سیټ کې کېنولم، نو ما وایي چې زما د مدرسې تعارف وکړه، په سیټ کې هغه لیکلی دی. زما د والد صاحب نوم یې ولیکه، ورور عبدالخالق زما ورور و، مړ دی اوس، هغه نوم یې ولیکه، زما نوم زه کشر وروسته یې کړه. زما اوس تعجب راځي چې هغه هستیان یا زه سیټ کې کېنول محبت وه، اثر د محبت وه. نن حقیقت دا دی ماهر القرآن ډېر شوی دی، خو محبت خاص کم شوی دی. مخکې دا پرون چې هغې دا سپینګیري ډېر شو، نو ما سپینګیري د دې د وجې نه ډېر شو چې سپینګیرو کې غیرت ظاهر ته وته. مخکې ستړي وو، مریضان وو، اوس غیرت وته، خلکو خبرې شروع کړې، غیرت مخکې کړه. نو خدای دې دا غیرت دینا ډېر کړي، دینا ډېر کړي، او اتفاق دا تنظیم دی الله پاک روز تر پورته کړي. دا تنظیم دپاره شیخ القرآن نوم چې کېښودلی کېږي، نو دا څه ادنا خبره نه ده، ماهر القرآن. نو مولانا صاحب طیب مولوي صاحب د شیخ ما ته سره ولېږه، اول ما به نقلونه کول رب العالمین، ما سره یې رانهولي ځکه چې هغه وطن کې یګانه مزري دي، زه به ده سره څه کوم د شیخ دوست. ما به مې ورته ما ورته یې وې چې پینډۍ ته ولېږه، زه د خپل اخلاق به رانه، ما ته مدینې منورې کې مطالبه شوې ده، مجبوره شوم. نو هغه 3 کاله تېر کړه. که دې زما ځای وي نو دې به تکلیف تېروي، نو هغه تکالیف دې تېر کړه. نو یو هسې واقعه ده، زما ویزه وه، مزري وخوړه، نو ډېر اړم شو ویزه زما، ما څه محنت وکړ، ټوپک یې وکړ، ویزه زما. نو هلته لاړه، مزري ګورګارې پسې راغی، نو ډز وکړه. نو بل ملګری طالب شپې راغی، نو موږ داسې ډز وکړه، زما غوږ باندې تېر وته. نو داسې کوششونه او داسې دغه تکلیفونه یې تېر کړي دي. هلته قاضي الحمدلله موږ اوس په قرآن کې دی، زموږ استاد دی، هلته منطق استاد قاضي الحمدلله دا وی به یو ورځ یو پټکې تړلی، یو طالب راغی کېناسته، د قاضي الحمدلله وی زه ویرېدم چې دی به څوک اوچت عالم وي. خلاص شو، ما هغه تپوس ته څه سبق دی ویلی؟ هدایت نحو مې وی، الله تا سره پوه شي، تا به من مخکې سبق وانخله. نو داسې یو زندګي وه، داسې یو حالت و، داسې یو مینه وه، داسې یو محبت و. قسم دې که زه یو وارې پنځپیر ته راغلی وم، ناشنا ناظم و، ما طیب څه شو، ځکه طالبرۍ نوم زما یاد و. هغه زه چې ووتم، یو جاهل راغلی و، مولانا صاحب ته طیب ویلي. نو بیا وروسته باچا صاحب خبر شو، نو زه هغې من خوشحاله شوم چې د ده په ذهن کې د طیب قدر دی. والله ما ته جاهل ویلو، زه خفه نه وم، قدر یې په زړه کې و. طیب مولانا صاحب ته د جاهل راغلی او طیب یې ویلي. نو بیا باچا صاحب باجور والا الله پاک فضل وچو، هغه راغی، بیا بله پټکې نه و، ما سره ملاقات وکړه. نو بیا هغه ناظم یې زه پوه شوم چې دی څوک عالم دی. نو داسې مینه محبت وه. نو د هغه شیخ په باجور شیخ پر راغلو زه هم خوشحاله وم چې زما یې قدر وکړم، د تنظیم قدر یې وکړه. تنظیم د کسان، دا د کسانو شی نه دی، تنظیم دا د دیوبند علمو نه راغلی دی. حسین علي صاحب دا رڼا وطن ته راوستې ده. نو دا رڼا موږ به تر څو مړېږي نه، قیامت ورځ پورې نور مړېږي یا سپوږمۍ مړېږي، دا مري نه، خو نیت به خراب کړو. یو سړي نور ته لمنه نیول وه، وي زه ځان ته سوری کوم، نرمه لمنه وه. نو هغه بل وی چې ستا په لمنه کې ځي نور ځي، نو نور پټېږي نه. نو الله پاک دا خلق چې راوستی دا د شیخ تخم دی، د شیخ تخم دی. دا تخم به خامخا ډېرېږي، تخم چې وکري هغه کمیږي نه ډېرېږي. نو الله پاک دې ډېر هم کړي. او نور دا دی چې دې مجلس ته چې څوک حاضر شوی د دنیا او آخرت تکلیفات مشکلات حل کړي. عبدالعلي مولوي صاحب نور منتظمین ده، خدمت کوي د مرکز.
هغوی سره الله پاک د دنیا د آخرت ښه وکړي. او زمونږ دا ارمان دی چې مولانا صاحب دپاره ما بېګا بحث وکړ چې دومره معشوم دي ودانۍ خو دا طرف ته خلق شوخې ودانۍ مفتیانې ودانۍ شوخې ودانۍ خو په مرکز باندې یو دومره معشوم الله دې وله ورکړي او د زړه دې دې تسبین کې چې دله یو معشوم ورکړي چې زمونږ مرکز یو سړي په دې بس کوم یو سړي عالم خوب یې لیدلی خوب یې لیدلی نو ستړی شوم یې خوب راغلی نو خوب کې وی چې معشوقۍ طرف ته ما جواب ورکړ چې معشوقۍ طرف ته ځي نو ستړی کېږي نو بیا دغه شوم ویښ شوم بیا خوب راغی بیا خوب کې ستړی شوې ما معشوقۍ طرف ته ځي لکه دلته مرکز ته راته معشوقۍ طرف ته ځي نو ستړی کېږي نو بیا ویښ شوم یا الله رب العالمین زمونږ د معشوقه په مرکز کې نه یې څه به کوو نو د هغه خبرې زه پریشانه کړم چې مونږ خو مخکې بولو خو وروسته مولانا صاحب نایب نه شي بل څوک نه شي نو مونږ به باندې څه کوو معشوقه چې نه یې مونږ به څه کوو نو معشوقې ډېرېږي نه قاعده دا ده شهواني معشوقې نو هغه هم یو وي د شهوت تقاضا او دینی معشوقه هم یو وي سلسله راځي خو معشوقه یو وي نو الله پاک دې دا مرکز ودان کړي او دغه وکړي همیشه ودان کړي او دا چې څوک ودانوي الله پاک هغه ښه پورته کړي د تنظیم د وجې نه زموږ د تنظیم منظور النظر دی که منظور النظر نه دی تنظیم نو الله پاک هغوی خدمت ځایونو ته بوځي او دغه وکړي ابراهیم آیات کې راځي چې ابراهیم علیه السلام په باره کې راغلی چې دغه په ځای کې تاسو لمونځ کوئ هغه لمونځ واجب دی لمونځ کوئ نو آثار دغه ویلي دي شیخ هند صاحب ویل دی که بل چا ویلي دي چې دا الله تعالی حکم ولې وکړو چې تاسو په دې ځای کې لمونځ کوئ ځکه اثر نه چا چې یو کار کړی هغه نه د هغه خاوند یاداش راځي نو اتباع به وکړي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی چې دا لمونځ وکړو نو ابراهیم علیه السلام یاد شي نو د هغه اتباع وکړي نو موږ دا مراکز جوړ کړي دي موږ به دا ټینګو چې د شیوخو دغه راشي آثار موږ ته یاد شي او موږ اتباع وکړو او موږ الله پاک دې اتباع سره قبر ته بوځي او محشر کې موږ ورسره یو ځای کې او څوک چې خدمتونه کوي الله پاک دنیا آخرت کې هغوی سره دیني که دنیایي